مشتاق صاحب داسې ښکاري چې لکه هغه لارو پرېښودو د ملګرتیا د پرېښودو دپاره د مخکې نه د اوبه خړولو کوشش هم وشو او سراج صاحب یو بیان ورکړه د سینټ د چیرمین په حوالې سره په هغې باندې څه تلخی هم راغلي نن خو حاجي صاحب وایي چې یاره دا خو مطلب دا دی چې زموږ وروڼه یو خو د دوی یو مشر بیان راغلی چې دا لستوڼي ماران دي هغه سټیټمنټ هم په ریکارډ حصه ده شوکت یوسفزي صاحب بیان راغلی او سراج صاحب د پېښور حوالې سره وایي چې د تباهۍ ذموار دا موږ نه یو یعنې د هغې دا دي چې د لوکل ګورنمنټ د منسټرۍ خبره وکړه وایي دا پی ټي آی دی نو دا تاسو ته د مخکې نه احساس و که نه دا د دې لارې جدا کولو دپاره هغه اوبه خړولو کوشش و داسې خبره ده چې موږ تقریبا یو میاشت کم 15 کاله دلته تېر کړل او زما د ورور خبره وکړله چې موږ دې ته د خزانې چابیانې ورکړې وې او څنګه چې په یو سترګه مو ورته کتلي حقیقت دا دی چې په دې 15 کالو کې تحریک انصاف حکومت د جماعت اسلامي 3 کابینټ ممبرانو ته مسلسل د عمران خان نه والي تر پرویز خټک پورې په غیر معمولي انداز کې خراجي تحسین پیش کړی داسې 2 هفتې مخکې چیف سیکریټري یو گیج کړی ده مختلف ډپارټمنټس او 1 نمبر باندې هغه چې د کارکردګۍ والي سره کوم ډپارټمنټ ایښی دی هغه لوکل ګورنمنټ ایښی دی دغسې په دې 15 کالو کې تاسو وګورئ زموږ د 3 واړو منسټرانو هیڅ قسمه کرپشن سکینډل نه دی راغلی موږ په 2015 کې دې سره یو ځای سینټ الیکشن وکړو او د سینټ په هغه الیکشن کې د موږ له سراج صاحب له ووټ ورکړو او موږ د دې اقلیتونو له خاتون له او ټیکنوکریټ له ووټ ورکړو او الحمدلله هیڅ قسمه مسله پکې رانله بیا تاسو وګورئ چې په دې 15 کالو کې تحریک انصاف د خپلو وزیرانو خلاف هم اکشن اخیستی او دا خوشایند خبره د کرپشن خلاف او د خپلو ممبرانو خلاف هم اکشن اخیستی د کرپشن خلاف خو چې کله د کرپشن خبر راغلی دا نو پرویز خټک صاحب په دې آخري ملاقات کې هم چې کوم الفاظ استعمال کړي دي په پریس ریلیز کې هغه دي چې جماعت اسلامي د 3 وزیرانو ډیډیکیشن کمیټمنټ هارد ورکینګ او اونیسټي دا یو مسلمه ده نو زما اختیارات حواله سره چې زما اختیارات دومره وو د اختیارات حواله سره دا خبره وکم چې ګوره دی وخت کې د ټولو نه بهترین لوکل ګورنمنت نظام په پاکستان کې دا د خیبر پختونخوا دی او د دې چې کوم بانی دی یا چې چا دا جوړ کړی دی عنایت الله خان دی چې په نن د لوکل ګورنمنت ممبران چې وایي ګوره انساني نظام چې هر یوي کنه هغه د ریفارم محتاج انساني نظام چې هر یوي په هغه کې د بهتري گنجائشي خو ډیموکراټک سپیرټ او ترانسپیرنسي حواله سره دی وخت نېشنل او انټرنیشنل ادارو دا خبره کړې ده چې دا کوم نظام عنایت الله خان صاحب د خپل ډپارټمنټ په مشورې سره جوړ کړی دی دا ډیموکراټک سپیرټ کې او ترانسپیرنسیز کې ډیر زیات خره د نور 3 واړو صوبو په نسبت باندې نو زما په خیال د کوم حد پورې چې د سراج الحق صاحب خبره ده ګوره چې زه په دې کې په ځای دي چې موږ په دې بلیم گیم کې لاړ شو یو خبره د پاکستان د سیاست ډیره اهمه نقطه ده هغه د پاکستان په سیاست کې د اسټابلیشمنت کردار په دې باندې خبره کیږي او په میډیا کې دا یو حقیقت دا یو حقیقت دی اوس په دې دا څنګه دا حقیقت داسې دا حقیقت چې په دستور کې د گنجائش نشته یعنی یو سیز د ډیفیکټو او یو سیز د ډیجوري ډیجوري خو نه دی خو ډیفیکټو دی څنګه چې تاسو وی چې دا یو حقیقت دی اوس دا به څنګه لري او تاسو دواړو نو سره په دې باندې اختلاف ساتم اوس په دا څنګه لر کېږي دا خو به یو داسې لر کېږي چې کانسټیټیوشنل بیریر ولګول شي خو بله خبره دا ده چې سیاسي جماعتونه خپل کیپاسټي بلډینګ وکړي یعنی ما چې کوم د پرویز مشرف سوانح عمري کتلې ده ما د جنرال ایوب سوانح عمري کتلې ده ما د ضیاء الحق په باره کې سټډي کړې ده هغې ټولو دا خبرې کړي چې مونږ ځکه انټروین کو چې ویکیومي نو هغه ویکیوم مونږ فیل کوو نو مونږ راشو که مونږ یې نه فیل کوو او ویکیوم د چا د آوټساید فورس پر راځي اگر چې د دې سره اتفاق نه کومه که ویکیوم دی نو ته سیاسي جماعتونه پوش کړه چې هغه دا ویکیوم فیل کړي په ځای د خو سیاسي جماعتونه هم خپل فرض کړه کول پکار صرف دا نه چې ته په الزام په بل چا ولګې سیاسي جماعتونه له 3 کارونه کول پکار دي هغې به دا ویکیوم نه کریټ کېږي هغې به بیا اسټابلیشمنټ ته یا غیر دستوري طاقتونو ته موقع نه میلاویږي او هغې به د پاکستان سیاست مستحکمي یو هغه دا دی چې سیاسي جماعتونو کې نظریاتي ورکر ته حیثیت ورکول پکار دی نظریاتي ورکر ته حیثیت چې کله پیراټروپرز او چې کله ای ټي ایم مشینان په سیاسي ورکرز باندې فوقیت ملاو شي دغه وخت کې سیاسي جماعتونه کمزوري طرف ته شي دویمه خبره چې هغه انټرنل ډیموکراسي ده
په کوم سیاسي جماعتونو کې چې انټرنل ډیموکراسي نه د ضلع په سطح د یونین کونسل په سطح د صوبې په سطح د مرکز په سطح او هغه فیملی آوټفټ سي هغه خاندانی جاګیري ا د یو ټبر ملکیتي او هغه په نتیجه کې پارټي د پلار او د زوی او د پلار او د لور په قبضه کې او سیاست او پارټي هایجیک کی بیا به وکیم پیدا کیږي او دریم سیز په پارټو کې اکاؤنټیبلټي احتساب خود احتسابي نظام چې دا درې سیزونه چې په سیاسي جماعتونو کې سیاسي جماعتونو مستحکمي سیاست په مستحکمي بیا به نور قوتونه ناراضي نه زویم چې صرف دا الزام ملګوي چې را پلان کې راغی په موږ باندې انکروچمنت وکړو جوډیشل انکروچمنت وکړو میډیا انکروچمنت وکړو الیکشن کمیشن انکروچمنت وکړو اسټابلیشمنت انکروچمنت وکړو هغه انکروچمنت بهترینه طریقه دارا چې ته کانسټیټیوشنل بیریر اومه لګوا خو سیاسي جماعتونو لا او لیډرشپ له پکار دي چې د خپل کمزوري احساس وکړي او کیپیسټي بلډینګ زه دا وایم چې په 2013 کې د جماعت اسلامي او د جے یو آی ووټ جمع کې نو دا جذباتي خبره نه ده دا ثبوت ته دلیل دی 45 صوبایي حلقې مونږ ګټلې هغه ریشو به اوس هم برقرار جمع کی چې جا کله الاینس وشین دا جمع کیږي نه دا ضرب کیږي ملټیپلای کیږي نو که په 2013 کې ایم ایم ای وا نو په دې صوبه کې به زموږ حکومت او ان شاء الله په 2018 کې به جماعت اسلامي او جے یو آی دا به ان شاء الله په ایم ایم ای په پلیټ فارم نه الیکشن کې او ټول دینی جماعتونه یو ځای شوي دي ان شاء الله اخیری ان شاء الله چې ایم ایم ای